بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لور دیرله الله تعالی چې څرنګه ښایست ورکړی دی، څرنګه ورله غرونه ورکړلي چې په هغې کې په ګڼ تعداد کې جنګلات دي، څرنګه سیندونه ورکړلي چې هغه کې بهترینې اوبه بهیږي. دغه قدرتي چې کوم وسایل دي، معدنیات دي، لور دیر د هغې نه مالامال دی، د هغې نه ډک دی. خو د افسوس خبره دا ده چې یو طرف ته زموږ کم عوام دي، نو د هغې دې طرف ته سوچ نشته، په دې باندې انویسټمنټ نه کوي. نو بل طرف ته زموږ چې کوم حکمرانان دي، هغه کوم افسرانو طبقه ده، هغه هم دې طرف ته سوچ نه کوي، توجه نه کوي. او د دې وجې نه چې زموږ دلته کې کوم وسایل دي په مختلف شکلونو کې، هغه زموږ نه ضایع کېږي. موږ نورو خلکو ته لاس وړاندې کړی، نورو خلکو نه سوالونه کوو. نن دې حوالې سره موږ خبرې اترې کوو. زموږ سره په دې پروګرام کې انجینیر سید الله صاحب موجود دی. هغې ته به موږ په خپل پروګرام کې په راتګ باندې خوش آمدید هم وایو او د هغې شکریه هم ادا کوو چې هغه یو داسې سوچ لري، یو داسې فکر لري. د ټول نه اول به زما هغې ته ریکویسټ دی چې زموږ کوم ګران کتونکي دي، لیدونکي دي، اورېدونکي دي، د هغې سره مختصر شان خپله پیژنګلو چې ده نو هغه کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم دی انجینیر سید الله او زه ایز ا سافټویر انجینیر چې دی نو په یو بهرنۍ کمپنۍ د هغې سره کار کوم. انجینیر صاحب، نن چې دلته کې موږ کوم پروګرام کوو، ستاسو د پروګرام مقصد څه دی؟ څه دپاره تاسو رالی دلته کې؟ څه وینا کول غواړئ زموږ ګران کتونکو لیدونکو اورېدونکو؟ زه ډېر وخت نه داسې ینم، زموږ دیر چې خاص کری دلته کې ډېر زیات وسایل دي، لکه زموږ اوبه ضایع کېږي، دلته کې خونان دي هغه زموږ ضایع کېږي. نو ما دا سوچ وکړو چې زموږ هر سړی تللی دی په دوبۍ کې، په سعودي کې او ښکته په پنجاب کې مزدوریانې کوي، او دلته کې خدای پاک یو خزانه ورکړله، حکومت هم هغې طرف ته توجه نه کوي. نو ما دا سوچ وکړو چې یاره دا خلک چې کم دی نو یو سړی خو به راپاسي، دا خلک دا څیزونه به چینج کوي. دلته کې زموږ سره چې کم غریزي علاقې دي، کم از کم د هر سړي 15 خونان شته چې یو غریب سړی وي او هغه چې ځي په پنجاب کې مزدوري کوي، نو هغه 1 لک روپۍ په مشکله سره ګټلی شي. او خونه یو داسې څیز دی چې هغه 15 خونانو کې هغه کرافټینګ وکړي، هغه پکې قلمکاري وکړي، نو هغې له کم از کم په سالانه 1 لک روپۍ هغې پیدا ورکولی شي. دلته زر، دلته کې ډېر سنگ مرمر شته، دلته هر قسم هنر شته. یقینا سید الله به خپلو خبرو کې ووایي چې دلته کې زموږ سره الله تعالی چې زموږ کوم قدرتي وسیله ده د خونه، چې هغې طرف ته د خلکو سوچ نشته دی، خو د هغې نه ډېر زیات پیداوار موږ حاصلولی شو. دې حوالې سره سید الله بهي نه موږ به دا پوښتنه کوو چې دې څه کمپني جوړه کړې ده، څه پام یې جوړ کړی دی، څه سوچ دې لري، په څه طریقه باندې به دغه قدرتي چې زموږ کومه وسیله ده هغه به موږ کارآمد جوړو. څنګه چې تاسو خبره وکړه چې دلته کې موږ دا څیزونه ولده، نو ظاهره خبره ده چې زموږ خو پرې حکومتونه دا څیزونه کولی شي، هغه یې نه کوي. نو موږ دا سوچ وکړو چې دې خلکو له موږ داسې یو فیسیلیټي او داسې یو دغه ورکړو چې دا خلک څنګه پیدا وکړي. خلک یو سړی تپوس کوي یار زما خونه دی خو زه پیسه وکړم، نو موږ دا یو دغه زموږ سره اوس د اټلي یو بهترین قسم چې تقریبا 1 لک زموږ سره دغه را سره دي، او موږ دا غواړو چې دلته کې په دیر کې زموږ یو خونه بغیر د قلمکاري نه پاتې نه شي. نو په دغې سوچ باندې موږ دا څیز روان کړی چې موږ هر چاته او په د زموږ چې څومره زموږ نه کېدی شي چې موږ دا خلک زموږ سره رابطه وکړي، موږ داسې یو خونه زموږ سره په دیر کې پاتې نه شي. او دا زموږ دا چې بلینز اف ډالر چې نو دا زموږ دین ایکسپورټ کولی شي، او پاکستان کې ډېر ضرورت دی. او نن سبا 1 لیټر چې په 2500 روپۍ باندې دی، او یو خونه په اسانۍ سره 3 4 5 لیټر تیل پیدا کولی شي چې دا موږ. سید الله بهي، زه تاسو پیژنم چې ستاسو پیډ جدا دی، انجینیرینګ پیډ دی، چې په هغې کې تاسو د کمپیوټرو سره او د دې مختلف چې کوم سافټویر دي د هغې سره ستاسو ژوند دی. دې طرف ته ستاسو سوچ چې دی نو دا څنګه راوچت شو؟ دا ډېر ښه کوېشچن دی چې دا څیز کم کوم، نو دا زه په دې نیت نه کوم چې د پیسو دپاره، خو دلته دې خلکو ته زه انعام او دا انعام چې یاره خلک وایي چې یاره پاکستان ترقي نه کوي، خلک غریب دی، څوک نه کوي. نو ما دا سوچ وکړو چې یاره زه ولې نه داسې یو خلکو له یو فیسیلیټي ورکړو چې زموږ په دې دیر کې داسې غریب سړی نه شي پاتې کېدی. که فرض کړه موږ دا هر خونه باندې قلمکاري وکړو، زموږ دیر بچ دی نو دا به ټولو په پاکستان کې به ټولو نه مالداره ضلع همدا شي. نو ما دا سوچ وکړو چې دې خلکو سره د دې سره ویژن نشته، دې خلک پوهېږي نه، دلته کې دومره تعلیم یافته څوک شته نه، نو چې موږ راپاسو او دې خلکو ته دا یو فیسیلیټیز ورکړو چې دا یو فیسیلیټي دا موږ تاسو ته درکولی شو، تاسو دې نه فایده واخلئ. سید الله بهي، زموږ چې کوم ګران کتونکي دي، لیدونکي دي، اورېدونکي دي، د هغې به دا سوچ مو سره پیدا کېږي چې آیا موږ غواړو چې په خپلو ونو کې موږ قلمکاري وکړو، په هغې کې موږ قلمونه ولګوو. ستاسو سره به څنګه کانټیکټ کوي، یا که نورې کوم فرمز دي، ادارې دي، څه طریقه کار به هغې ته به دا څنګه اسانه شي چې هغه په دې خپلو چې کوم بوټي دي د دې نه فایده اوچته کړي او دا قلمکاري پکې وکړي. څنګه چې تاسو ویل، موږ به په دې سکرین باندې به زموږ یو واتساپ نمبر، یو موبایل نمبر، د هغې نه علاوه موږ تاسو ته د خپل آفیس ایډرس هم درکړو. تاسو په دې باندې زموږ سره په واتساپ رابطه کولی شئ، په موبایل نمبر رابطه کولی شئ، او تاسو زموږ سره رابطه وکړئ نو زموږ ټیم به درځي. ستاسو په خونان په دې کې به دا وي چې په یو خونه کې به ته فیمیل او نر او ښځه چې کوم یا به لګوي، د هغې به خپل یو څیز وي. نو زموږ سره چې داسې خونې چې د هغې موټایي د یو ګوتې نه غټه یو بیا چې څونه مینو دغه زموږ دپاره د هغې د قلم دپاره اهل دی، نو
تاسو زموږ سره رابطه کوئ زموږ ټیم به درځي د هغې نه خو بیا ټوټل کار به چې دی نو هغه زموږ ټیم کوي چې هغه کې قلم لګول هغې ته څه قسم کا قلم لګول پکار دي او زموږ د کمپنۍ چې دی نو 90+ د هغې چانسز دي د قلم د لګېدو 100% خو لکه امپاسبل خو 90+ دا یو ډېر ښه دغه دی چې کم از کم مثلا 100 قلمونه ولګي نو 95 98 97 یا د 90 نه بره چې دی نو هغه کامیابیږي دا راته ووایه انجینیر صاحب چې کومه علاقې په لوردیر کې په کوزدیر کې داسې دي چې هغه د خونانو د پیوندکارۍ دپاره د خونانو د پیداوار دپاره ډېرې زیاتې موزون دي یاره جی چې په کوم ځای کې خونه دی کنه د دې مقصد دا چې هغه ځای کې په هر ځای کې چې خونه دی او هغه ځنګلي خونه دی نو دې مقصد دغه علاقې د خونانو لپاره بهترینه ده نو هر ځای کې چې خونه دی نو هغه ځای کې ته قلم لګولی شي او په دې کې بله مسله دا ده چې مثلا ته بله سم یو ولګي نو خلک یا به ماشومان خوري هغه مو نشو ساتلی خونه خو نه څوک خوړی شي هغه هم تا ته بالکل بچت وي بله خبره دا ده چې په دې کې تا ته څه داسې دوایانو دغه شیانو ضرورت نه راځي بل د دې 1000 کاله عمر چې یو پېر تا ولګوه نو دا به بیا غټېږي تا له به صرف پیداوار درکوي په دې باندې ستا خرچه نه راځي اوس موږ څومره چې په دې غرونو کې په پټو باندې څومره خواریانې کوو هغه څومره د هغې څه فایده نشته نو دا داسې یو څیز دی چې نه واړه خرابولی شي نه په دې باندې ډېرې زیاتې بیماریانې راځي نه دې ته ډېر غټ اوبو ضرورت وي بس ته یو څیز ولګوه خو دا بس د خدای پاک طرف نه یو نعمت دی او بس غونډ عمر بیا خوره انجینیر صاحب دا راته ووایي چې د دې قلمکارۍ دپاره موزون ټیم چې دی نو هغه کومه دی د دې لپاره د مارچ میاشتې دا موضوع د لفرونه لکه دا سٹارټ اغستی شوی دی نو زه دې خلکو ته دا ریکویسټ کوم چې تاسو زر ته زر دا سیز وکړئ ځکه چې څونه په دې مارچ د 15-20 ورځې دي یا 30 ورځې دي او غټ دیر دی چې کوم خلکو زموږ سره مخکې رابطه وکړه نو پهلې اهیت پهلې پایه کې بنیاد بدایي نو تاسو زر ته زر دا خپل سیز وکړئ او دا مارچ د دې لپاره بیسټ ټایم دی او دې مارچ کې چې دا ولګولی شي سید الله صاحب ظاهره خبره ده چې کوم ستاسو سره ټیمې کومه پوهه خلک وي هغوی له به تاسو دیاړي هم ورکوئ هغوی له به بیا تاسو کانوینس هم ورکوئ هغه ځای ته به هم رسوئ کوم ځای کې چې قلمکاري کوي په دې باندې ډېره خرچه راځي لکه تاسو قلمونه به هم اخلئ او هغه به لګوئ نو زموږ چې ګران کم کتونکي دي لیدونکي دي او د هغوی خواهش چې په خپلو بوټو کې په خپلو ونو کې هغه قلمونه ولګوئ په یو قلم باندې به څومره چارجز تقریبا راځي هغه زموږ هغې د مختلف پیکیجز دي هغه چې بیا کله هغې رابطه کوي موږ سیز وینو چې یار څونه پورې دی هغې اندازې مطابق د هغې سره بیا موږ دا وکړو ظاهره خبره ده چې ته یو داسې یو ښه قلم ورکړې هغې پسې خلک او د هغې له سیزونو په هغې باندې خرچه راځي خو موږ ټرای کوو چې مینیمم خرچه څومره کیدی شي چې پرې موږ دغه کوو بیا زموږ مختلف پیکیجز دي بیا چې کله زموږ سره کوم خلک رابطې وکړي د هغې مطابق د هغې څومره داسې دي موږ سیز چې کړو د هغې نه بعد به هغې ته موږ وایو چې ستا به دې ستا نه موږ د یو قلم دونه پیسې اخلو خو زما په خیال سره هر چا له پکار دي په دې باندې دونه خرچه نه راځي چې یو قسم خپل یو چې دی نو خونه هم بغیر د قلم نه په دیر کې پرې نه دي انجینیر صاحب موږ وینو چې مختلف کم کالجونه یا اداري یا نور داسې کاروبارونه وي په هغې کې خلک په دې سوچ باندې هم کار کوي بعضې خلک داسې چې د هغې وس نه کېږي چې هغه خپل پیسونه ادا کړي یا هغه کاروبارونو کې خپل شیر چې دی نو هغه کې حصه واخلي دې سیستم کې به هم څه غریبان خلک داسې چې د هغې به د دغه قلمونو وس نه کړي اگر چې د هغې په وجه په بوټو باندې به خونان هم په ځمکو خونان هم ولاړي نو هغې سره به تاسو کنسیشن کوئ نه که نه د ټول لپاره به یو شان چې کوم غریب خلک دی چې موږ ته پته ولګېده چې حقیقت کې دوی ته مسله ده نو زموږ کمپني دا چې د 50 نه واخله تر 30% 30 او 50 پورې په منځ کې به هغې ته موږ چې دی نو فري دغه ورکوو لکه اوس قلمونه به هغې ته لګوو لکه مثلا شاید چې هغه ډېر غریب موږ ته 50% پیمنټ کوي 50 ورته موږ فري لګوو یا چې موږ لکه 30% پورې موږ هغې ته فري دغه کولی شو او موږ دغه ته ګورو چې دا کس پیسې نشي ورکولی دلته مسله ده نو زموږ مقصد دا دی چې دلته یو غریب سړی بغیر د قلم نه پاتې نشي او هغه د دې پیدې نه چې دی نو د دې موقع نه فایده چورته کړي سید الله صاحب دا راته ووایي چې کوم زموږ ګران کتونکي دي لیدونکي دي اورېدونکي دي د هغې شوق هم کېږي چې دا بوټي ولګوي اوبه هم لګوي خو چې کله هغه پیداوار شروع کړي نو زموږ د خلکو خو نه دومره ایجوکیشن شته نه یې دومره کې اپروچ شته دی چې د دې کوم مشینان دي چې د هغې باندې تیل وباسي اچار ترې جوړوي قهوې ترې جوړوي نور مختلف څیزونه ترې جوړوي اب دا سیزونه څنګه ترلاسه کوي کوم چې د دې منډي د هغې ته به هغې اپروچ څنګه کوي تاسو ډېر ښه کوېشچن وکړو او زه چونکې د آی ټي سړی یم او نن سبا ټوټل دور چې نو هغه د کمپیوټر او د داسې دی موږ داسې قسم یو څیز باندې کار روان چې موږ داسې یو څیز جوړ کړو چې یاره موږ ته به ډایرکټ پته لګي چې زموږ په څومره علاقه کې څونه خونان دي دا بالکل آنلاین هر سړی به کتی شي بله به دا د هغې باندې چې څونه خونان دي د هغې بیا پروډکشن دی د هغې بیا ایکسپورټ دی نو زموږ دا دغه دی چې هغې علاقې ته د ټوټل فیسیلیټیز به موږ ورکوو دغه خلکو له بیا وروستو 3 کاله بعد دا پس د دا چې دی نو پروډکشن شروع کوي نو موږ به هغې له دا ټوټل فیسیلیټیز ورکوو چې هغه خپل څیز راوړي او هغه په یو ښه نرخ باندې چې دی نو موږ هغې داسې نه چې موږ په را میټیریل کې لکه چې ډایرکټ یې خرڅ کړو موږ به د هغې نه پروډکټ جوړو لکه څنګه چې تاسو وګورئ نو دا
د هغې نه داسې تیل زموږ سره دغه کېږي نن سبا د هغې تیل ډېر زیات قیمتي دي یا د هغې نه قهوه جوړېږي دا تاسو وګورئ او د هغې نه علاوه د هغې چې دی نو زموږ سره اچار جوړېږي د هغې اچار هم ډېر زیات زبردست او ډېر زیات قیمتي دی نو موږ به دا خیال چې یاره موږ به دا په یو ښه دغه باندې چې دی نو د هغې نه پروډکټ جوړو او بهر به ایکسپورټ کوو دا غونډ شیزونه به چې دی نو بیا زموږ کمپنۍ هغې ته په مستقبل کې انشاءالله دا فیسیلیټیز ورکوي نو بس داسې څه مسله به انشاءالله نه وي هغې ته انجینر صاحب اخیره کې چې زموږ کوم انجینر صاحب په اخیره کې چې زموږ کوم ګران کتونکي دي لیدونکي دي اورېدونکي دي د هغې په نوم باندې بس تاسو پیغام څه زه دا خبره کوم چې خاص کر زموږ کوم بهر خلک دی نو هغوی دې خامخا دا خبره وکړي چې هغه غوڼ عمر خو مزدوریان نشي کولی دلته دا یو د خدای پاک یو خزانه ده یو نعمت دی نو مونږ اوس خدای پاک مونږ له راکړی خو به مونږ دا چې مونږ د هغې نه پیدا شو نو کم از کم یو سړی هم داسې پاتې نشي چې زه هغې د قلم نه بغیر پاتې نشي نو تاسو هر سړی کم از کم که چا یو خونم دی که نه نو کم از کم هغې چې دی نو یو خونم چې غټ خونی نو دوی له 30-40 هزار روپۍ پر ایئر چې دی نو فایده ورکولی شي چا 15 نو 2 لکه 1 لک لکه اوس مثلا یو سړي یو دوکان دی هغه له 10,000 روپۍ چې دی نو یو کور له پر منت راځي نو د هغه پرې غونډه ګزاره کېږي نو زما دا خیال دی چې زموږ دیر کې به چې دی نو هېڅ سړی یو غریب پاتې نشي دلته بیا دومره زکاتونه خېږي چې د صرف د خونانو نه چې دلته به غربت به دلته کې نه دا به چې دی نو یو مثالي معاشره نو زه دا د خلکو نه ریکویسټ کوم چې په دیر کې یو سړی خپل خونه بغیر د قلمکاري نه پرېږدي دا هم د دنیا لپاره یو نمونه پیش کړو چې دا دیر دی دلته به ما تاسو ته ویل چې دا بلیونز ډالر چې دی نو دا دغه په بلیونز اربونو روپو دی آمدن دی او د دې نه به صرف زکات دونه خېږي چې په دیر کې به غریب سړی رهي او دا به صرف 3-4 کاله دا خو مونږ ته یو دغه ښکاري او خو دا به 3-4 کاله بعد انشاءالله عملي دغه کې نو زه دیر د هر سړي نه دا توقع کوم خاص کر د ینګ نه چې دا کم ځوانان دا خبره اوري چې خپل مشران خامخه په دې دغه کې وسه کال هر سړی چې دی یو خونه پرېږدي او په هر خونه کې قلم ولګوي اگر که هغه په هغې باندې خرچه راځي به دونه څونه خرچه وي د هغې لپاره هغه هر سم کولی شي که نه لکه اوس مثلا ستا په 100 خونان نو د هغې لپاره ته یو ګام ځمکه خرڅه کړي زما په خیال سره هغه پرې قلمونه ولګوي نو هغه تاوان نه لري ځکه چې 3 کاله بعد ته به هغې باندې 20 ګام اخیستی شي نو دلته کې به انشاءالله غربت به د دیر نه ختمېږي خو که تاسو زموږ سره خاص کر ینګ خلک دی دا ویډیو دا میسج دا هر سړی ته ورسوي او دا د خپل مشران په دې کنوینس کړي چې بھائی نن موږ له دې څیز نه فایده اخیستل پکار دي ډېره مننه انجینر صاحب تاسو چې کومه منصوبه راوړې ده تاسو چې کوم سوچ راوړی دی د هغې چې بیا تاسو کوم فواید بیان کړ الله دې وکړي چې دغه فوایدو نه موږ ځان خپله حصه پکې هم واخلو او هغه پیدې موږ ته هم راشي ګرانو کتونکو دا انجینیر سید الله صاحب چې هغې یو منصوبه راوړې ده او زموږ به تاسو ته هم ریکویسټ دي چې چونکې دا د دې علاقې د دې قام د آبادۍ یو ذریعه جوړېدی شي ځکه چې دا یو ښه ذریعه ده زموږ د آمدن کې د اضافې نو تاسو ټولو ګرانو کتونکو لیدونکو اورېدونکو ته به زما ریکویسټ وي زما به درخواست وي چې په دې مهم کې تاسو بل چل کر حصه واخلئ او آګاهي هم خوره کوئ انجینیر صاحب موږ ستاسو شکریا ادا کوو چې تاسو موږ له خپله قیمتي چې کومه ټیم دی هغه تاسو موږ له راکړو دلته کې په دې پروګرام کې زموږ چې کوم ګران کتونکي لیدونکي اورېدونکي دي د هغې سره تاسو خپل ویب شامل کړو مهرباني ګرانو کتونکو دا انجینیر سید الله صاحب چې هغې یو بلې شعبې سره د یو بل پیر سره تعلق لري خو د هغې سره د هغې یو سوچ او یو درد دا هم دی چې دلته کې زموږ کوم وسایل یا قدرتیا زموږ نه ضایع کېږي چې ضایع نه شي په دې باندې کار وکړی شي د امید ایچ ډي ویب ټي وي ګرانو کتونکو دا پروګرام به شاید چې ستاسو خوښ شوی تاسو ټولو ته به زموږ دا ریکویسټ چې دا پروګرام او دا پیغام نور ملګرو ته هم ورسوئ زه درنه د پروګرام میزبان نواب باچا اجازت اخلم په لوی او مهربان الله سپارم د الله په امان